پښتونخوا ریډیو مردان کې د سټیشن منیجر ساجد محمود مشرۍ کې یوه غونډه تابع کړې شوې وه چې پکې د پښتونخوا ریډیو پریزنټرانو ګډون وکړو. د دغې غونډې مقصد د پښتونخوا ریډیو د پروګرامونو معیار بهتر کولو او همدغه رنګ ریډیو کې پریزنټرانو ته درپیش مسایل وړاندې راوستلو. په دغه موقع پښتونخوا ریډیو پریزنټرانو د معیاري پروګرامونو سره نوي پروګرامونو شامل کولو په حوالې سره خپل تجاویز وړاندې کړل او د پښتونخوا ریډیو انتظامیې سره د ریډیو د بهترۍ لپاره هر قسمه تعاون کولو د عزم اظهار وکړو. د ریډیو پریزنټره بي شیریني د میټینګ حوالې سره خپلو خیالاتو اظهار وکړو او وویل نن زموږ میټینګ و او ډېر ښه میټینګ و. ټول پریزنټران راغلي وو، ټول ملګري راغلي. ساجد صاحب هم په خپل ځای باندې و او ټول چې کوم دی په میټینګ کې خپله خبره د خپل پروګرامونو حوالې سره وکړه. خو یو خبره مې پکې دا ډېره زیاته خوښه شوه چې موږ ټولو له پکار دی چې موږ ریډیو اورو. که خپل پروګرام نشو اورېدی خو چې د بل پروګرام موږ واورو، نو چې ته یو خپل پروګرام واورې یا د بل هغه واورې، نو ته به وایې چې هایا زما په پروګرام کې دا کمې دی، نو زه به په خپل پروګرام کې دا کمې نه راولم. دا غلطي ده زما په پروګرام کې، هغه به زه ردې نه وباسم. یو ښه خبره به زه کومه ځکه چې په دې باندې زموږ په صحت هم ښه اثر پرېوځي او بیا ګران مینوال چې کوم دي، نو ډېر خلک داسې دي چې په KPK کې موږ اوري او زموږ هر پروګرام هغوی وایي چې ستاسو پروګرامونه زموږ خوښ دي. زه به دا ووایم چې د ریډیو پښتونخوا نه کله چې ساجد صاحب راغلی دی، الله دې ولې ژوند او ښه صحت او عمر ورکړي، چې هغه په پروګرامونو باندې ډېر زیات نظر دی، په موږ پریزنټرانو باندې ډېر زیات ښه نظر دی، مینه لري او غټې خبرې هغې حل کړئ. چې نن چې کوم میټینګ وشو دلته کې دا A1 میټینګ و، ډېر ښه میټینګ و، ډېرې ښې خبرې زما د ریډیو ملګرو وکړې او زه به ویم چې انشاءالله چې میاشت 2-3 تېرېږي، نو انشاءالله چې بل میټینګ راځي نو د دې نه به موږ خپل پروګرامونه ښه کړي او کوشش به دا وي زموږ چې موږ خپل پروګرامونه ښه کړو، زموږ نوم پیدا شي، زموږ د ریډیو یو نوم پیدا شي په KPK کې. د غونډې نه وروستو سټیشن منیجر ساجد محمود سینیر پریزنټرانو ته د کټګري د سیوا کېدو نوټیفیکیشن وړاندې کړل. پښتونخوا ریډیو مردان سټیشن منیجر ساجد محمود خپلو خبرو کې وویل ټولو نه اول خو زه د دې ټولو پریزنټر شکریا ادا کوم. زموږ دا ملګري چې راغلو نننۍ غونډه بنیادي طور زموږ چې کوم پریزنټر سره د پښتونخوا ریډیو انتظامیه د پروګرامونو د معیار بهترۍ حوالې سره چې کوم غونډه کوي، هغه سلسله کې غونډه وه، نو هغې کې ټولو نه اول خو زه شکریا ادا کوم چې زموږ دا ملګري راغلو په دې میټینګ کې شرکت وکړو. د هغې نه پس زه به دا ویل غواړم چې موږ کوشش کوو چې خپل خود احتسابي وکړو او چې موږ خپل پروګرامونه هغې کې څه بهتري راوستی شو، کوم ځای کې موږ نه غلطۍ کېږي، کوم ځای کې موږ سره گنجایش دی چې موږ پروګرامونه یا د خپل ریپورټ یا د خپل کرنٹ افیر پروګرام شو، انټرټینمنټ شو، ډرامه شو، هغې کې بهتري راوستو شو. نو هغې حوالې سره د دې پریزنټرز د طرفه ډېر ښه تجاویز راشي، نو هغې باندې موږ مشترکه طور خبرې وکړو، نو هغه موږ ته ډېر زیات مدد راکړي د پروګرامونو بهترۍ حوالې سره. دې نه علاوه چې زه به دا ووایم چې موږ سره څومره هم دستیاب وسایل دي، نو هغې کې نه صرف انتظامیه بلکې زما سره دا څومره پریزنټر چې دي دوی هم دا کوشش کوي چې موږ د پروګرامونو دا معیار بهتر کو او ښه نه ښه کو. زه دا ګڼم چې زموږ څومره هم پریزنټرز دي دا زموږ د پښتونخوا ریډیو اساسه ده. نن موږ انتظامي حوالې سره چې کوم امپرومنټ کړی دی، کومه بهتري راغلې وه، هغې حوالې سره په کوم خبرې اترې وشولې. بل زموږ بعضې پریزنټرز چې دي د دې کیټګري اپګریډیشن وشو، نو زه هغوی ته مبارکباد ورکوم، مبارکي ورته وایم او هغوی هم راغوښتي وو، هغوی ته موږ باقاعده د سرټیفیکیټ ورکړو د اپګریډیشن. نو زه د دې ستاسو اورېدونکو زموږ چې څومره دي د هغې هم شکریا ادا کوم، هغوی هم موږ ته فیډبیک راکوي او د پروګرام بهترۍ کې خپل کردار ادا کوي. شکریا. پښتونخوا ریډیو مردان د اوریدونکو د آګاهۍ، شعور او معاشرې کې د بهترۍ لپاره مؤثر کردار ادا کوي. همدغه رنګ د پښتونخوا ریډیو دغه مشترکه کاوشونو له کبله نوره به هم بهتري راځي. سید افاق حسین، پښتونخوا ریډیو مردان.